ډېرو عزتمندو محترم مسلمانانو ورونو خویندو نن درته یو نوی او خاص وظیفې سره حاضر یم. محترم دا نننۍ وظیفه دا ډېره اعلی او قبول کړی شوې وظیفه ده. د څلورو کلمو وظیفه ده محترمو، یعنی څلور وظایف په دې کې شامل دي. دا د هر قسمه حاجت دپاره، هر قسم پریشانۍ دپاره، د مینه محبت دپاره هم کولی شي، د مقصد دپاره هم کولی شي، او د جایز خواهش دپاره هم کولی شي. دا وظیفه تاسو وکړئ، الله جل شانه به هم ټول حاجتونه، ټول مقصدونه او د مینې محبت چې کوم تاسو دغه شروع وي، یعنی مینه محبت کې تاسو ابتدای مبتلای او هغې دپاره کم اعمال تاسو دا اعمال وکړئ، نو الله جل شانه به تاسو ته کامیابی در نصیب کی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال دپاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یې، په صحت با برابر یې. الله جل شانه د دنیا او آخرت ټول خوشحالۍ نصیب کړه. محترم دا نننۍ وظیفه دا ډیره انتهایی اعلی او قبول کړی شوې وظیفه ده محترمو، ځکه چې دا وظیفه د ډیرو خلکو په دې باندې تجربې کړي دي، او الله جل شانه هغه اعمال چې کومو دپاره د دې وظیفو نه پس دعا کړې ده، نو هغه الله جل شانه قبول کړي دي. او محترمو دا ډېرې برکت والا، ډېرې اعلی کلمې دي، څلور کلمې دي، څلور وظیفې دي. نو محترم خپل حاجات پې پوره کړئ، خپل خواهشات پې پوره کړئ. د قرض د خلاصي دپاره کولی شئ، د پریشانو ختمولو دپاره کولی شئ، د مینې محبت دپاره کولی شئ چې جایز وي، د جایز خواهشاتو دپاره کولی شئ. د حلال نکاح دپاره یو زنانه په نکاح باندې اخیستل غواړي، د هغې دپاره هم کولی شي. ډېر مجرب، ډېر اعلی او قبول کړی شوی عمل دی محترم، چې موږ او تاسو دا عمل وکړو، نو الله جل شانه به زموږ تمام حاجات قبول کړي او تمام مشکلات به زموږ حل کړي. په مینه محبت کې به الله جل شانه موږ ته کامیابی را نصیب کړي، او د زړه پورې رشتې دپاره هم کولی شي، رشته به الله جل شانه موږ ته را نصیب کړي. نو محترمو ډېره قبول کړی شوې وظیفې دي، ډېرې اسانې وظیفې دي. بعضې خلک و چې موږ وظیفې کوو لیکن نه قبلیږي، نو د دې یو څو وجې کیدی شي محترمو. اول خو زموږ په اعمالو کې کمی دی، یعنی موږ په څه قسمه ګناه کې مبتلا یو چې موږ ټول ګناهونه پرېږدو، بل موږ په توجه په یقین سره محترمو دا وظیفه نه کوو، نو الله جل شانه زموږ وظایف نه قبلوي. او بل محترمو تاسو ته ما مخکې ویلي دي چې زموږ په خېټه کې حرام وي، نو بیا هم د هغې سره اعمال نه قبلیږي. یعنی محترمو چې موږ د حرامو ځان وساتو، او د ټول انسانیت سره په حسن اخلاق سره، په ښو اخلاقو سره ملاویږو، د بل انسان زړه ته ازار نه رسو، نو الله جل شانه به زموږ تمام اعمال قبلوي. محترم راځو وظیفې طرف ته. وظیفې کمې دي؟ څلور کلمې قبول کړی شوې کلمې کمې دي محترمو. اول با اولنې کلمه حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل. د دې نه به محترمو اول یولس پیرې مخکې درود شریف ووایي، او بیا به وروسته هم یولس پیرې درود شریف ووایي. بیا لا حول ولا قوة الا بالله. دویمه کلمه لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. محترم د دې نه مخکې وروستو یولس پیرې درود شریف دی، او وروستو ته هم. بیا درېیمه کلمه درود ابراهیمي دی محترمو. درود ابراهیمي ډېر برکت والا درود شریف دی، دا به 101 مرتبه وای. او دا حسبنا الله دا به ونعم الوکیل 1500 پیرې به وای. لا حول ولا قوة الا بالله دا به 1500 پیرې وای. او دا درود ابراهیمی درود شریف مبارک چې کوم دی دا به یو ځل وای.
محترمو بیا به د هغې نه وروستو څلورمه کلمه چې کومه ده هغه استغفر الله استغفر الله استغفر الله. که داسې ساده استغفر الله وایي نو 3000 پیرې به وایي یا 500 پیرې. کم استغفار تاسو ته آسان وي هغه ویلی شئ 500 پیرې یا زیات نه زیات 3000 پیرې روزانه. محترم بیا به وروسته درود شریف ووایي 19 پیرې او بیا به د خپلو حاجاتو دپاره دعاګانې وغواړئ، د خپل محبت دپاره، د خپل حاجت دپاره، د قرض ختمولو دپاره، پریشانۍ ختمولو دپاره به دعاګانې وغواړئ. محترمو دا وظیفه به 140 ورځې جاري ساتئ. الله جل شانه به ستاسو حاجتونه، مقاصد، خواهشات، قرض نه خلاصۍ او مینې محبت کې کامیابي تر نصیب کړي. محترم دا وظیفه د ثواب په نیت باندې په خپله هم وکړئ او د نورو خویندو ورونو سره یې لازما شیر کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.